السلام علیکم. په دې چینل کې تخیل کړی وم د حسن مخکې ته زه دا یوه یادګار کوم چې زموږ په چینل کې نوی حتما زموږ عادت چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دوه ملګرو نو دواړو ملګرو به ډېر زیات سخت کپ او شپ به یې لګول، یعنې ډېر ازادي به وه، د یو بل کور ته به تګ راتګ و، د یو بل نه به یې ستر او پرده نه وه او ډېر خواږه دوستان وو. خو دا یو ملګری ډېر سخت نامرده او مردار و چې د دې بل ملګري خور ته غل شو. د بل ملګري خور یې پېغله خور یې په کور وه او ډېره ښایسته وه. ده د خپل ملګری یوه ورځ ډېر لرې په چکر باندې بوتلو. دې ملګري ته د خپل د ملګري د وژلو کوشش یې کوی چې یعنې دا به زه هلته کې مړ کړم او چت به یې وغورځوم. عزتمنو ملک کیسه تاسو وګورئ، دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. عزتمنو دا ډېر سخت خواږه ملګري وو. دا یو ملګری به دوی کار تلو ولې چې دوی کار یوه د دې ملګري یوه پېغله خور وه. خو ده چې دې پېغلې خور ته یې وکتل نو د ده دا خوښه شوله. چې د ده دا خوښه شوه نو ده په دې خپل زړه کې ویل چې دا به زه څنګه خپلومه. دا هلک به دوی کار او روزانه راتلو او دې ملګري سره به ناست او چایونه او ډوډۍ به یې خوړلې، خوراک به یې کول. ده به دې جینۍ ته بار بار ویلې چې ما ته اوبه راواخله. خو دا جینۍ ډېره نیکعمله جینۍ وه چې دې به چې څه ټایم کې اوبه دې هلک ته راولې نو لاندې به یې کتل، دې هلک ته به یې نه کتل. نو یوه ورځ دې هلک د لاسه ونیوله، ته لغونتې ما ته وګوره. نو چې ورته ویې کتل نو د دې هلک بیا ډېره زیاته سخته نور هم خوښه شوله. دې کې داسې وخت تېرېدلو چې څه وخت بعد دا هلک د دوی کور ته راغلی، خو د دې هلک دا خپل ملګری کور کې نه و او د هلک مور هم کور کې نه وه، صرف دا جینۍ یوازې ځان ته کور کې وه. او دې جینۍ ته یې دغه شانتې خبرې بیا وکړې، ورته ویې ویلې چې یعنې ته زما خوښه شوې او زه غواړم چې تا سره واده وکړم. نو جینۍ ورته بیا په جواب کې ویلې خو د دې خبرې نه کوم چې ته زما ور خبر شو نو د بیا به هر څه ګډوډ شي. زه هېڅکله خو واده نه کوم او نه مې ته خوښ یې، زه به تا سره واده وکړم. ولې چې ته یو نمک حرامه یې، چې ته زما د ورور دوست یې، هغه دې داسې ګڼي لکه خپل مشر ته ګڼي او ته نمک حرام اخره کې داسې غلط کارونو ته لاس واچوې. نو دې هلک ورته بیا په جواب کې ویل چې د دې ورور نه به دې زه ډېر زر خلاص کړم او دې هلک د دې جینۍ دا ورور یې څنګه بیا ووژلو. نو یو ځای ته یې په چکر باندې بوتلو دښتو ته او دې کې ماښامیه شو. چې ماښام شو ورته ویې ویلې چې زه او دوسته نننۍ شپه به مونږ په دې ځای کې وکړو او سهار به بیا واپسي وکړو. نو دغه دوست ورته وویل زه صحیح ده بیا به سهار واپسي وکړو. خو چې دا نیمه شپه شوله نو دې نمک حرام دوست ورته بیا څنګه دې نمک حرام دوست د خپل خوږ دوست سره څنګه چل وکړو او 2 کاڼي یې راواخیستل او دا هلک یې په سر باندې ووهلو. خو دې هلک ورته وویلې چې دا ته څه کار کوې. نو دې خور خوښه ده او هغه خور دې راته په جواب کې ویلې خو دې ورته مې پته ولګېده نو ستا خیر بیا نشته، یعنې تا بیا وژنې. نو ما ورته بیا ویلې چې صحیح ده چې دا ما وژنه چې د ځان د مرګ نه دا مخکې مړ کړم. خپل ملګری یې مړ کړو. چې مړ یې کړو راغلی خپل کلي ته او دې کې 3 ورځې بعد بیا د هغه خپل ملګري کور ته ورغلو. ورته ویلې چې زما ملګری څه شو. چې دې ملګري وکتل نو یعنې ده د دې خبرې تپات دا وکړه چې دوی به په ما باندې څه شک ونه کړي. دغه جینۍ ته د هر څه پته وه. دې جینۍ ورته ویلې چې زما تا ووژو. نو دې هلک ورته بیا ویلې چې نه ما نه دی وژلی. نو دغه هلک خپل کلي هر څه پرېښودل او لاړه بل کلي ته. عزتمنه دې هلک ته نه جینۍ میلا شوه او نه ملګری. خپل ملګری خپل د لاسه مړ کړو او هېڅ هم خالي میدان پاتې شولو. عزتمنه هېڅکله هم داسې غلط کار مه کوئ، ولې چې د یو کار خو به خپل خوږ دوست هم وبیلئ او نه به درته څه لاس باندې درشي. او مه په خپل دوست باندې داسې اعتبار کوئ چې خپل کور ته یې راولئ او ډېره ازادي ورسره وساتئ. عزتمنه زموږ نننۍ معلومات د دې ځای چې زموږ دا معلومات تاسو خوښ شوي وي دا ویډیو د صحتمند لایک کړئ، دا چینل ته سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در